ما ته یو داسې عمل وښیه چې هغه زه د خپل ژوند وظیفه جوړه کړم، ځان له د خپل ژوند مشغله جوړه کړم، ما ته یو داسې عمل وښیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې صحابي ته وفرمیل وی همیشه ژبه د الله په ذکر لنده ساته، بس همیشه چې مقدر تفاریغ میلاویږي نو په ژبه د الله ذکر کوه. لاره باندې روانې یوازې چا سره د خبرو ضرورت نه، تقریر نه، خونه نه، سودا نه، اغستل خرڅول نه، دکانداریو گاک لاړ شي او لږه موقع فارغی نو ځان له وایه لا اله الا الله، یا وایه استغفر الله، یا وایه سبحان الله وبحمده. بس ژبه د الله په ذکر لنده ساته. دا صحابي ته امام الانبیاء د عمر د پاره یو وظیفه ورکړله. حدیث مبارک